په پاکستان کې خود سے تاجران موجود دي په آل پاکستان کې چې هغه د 50 یا 60 هزار نه ابو دي. هغه تاجران دي چې هغوی د ملیون تر ټریلیون پورې پوه شولې د هغوی کاروبار دي، خاص کر په صوبه خیبر پښتونخوا کې پوه شولې. زمونږ د معلومات مطابق د 30 هزار نه ابو هغه تاجران دي چې هغوی په لکونو په کروڑونو او په اربونو روپو باندې دلته انویسټمنټ کړی، کاروبارونه دي، کارخانې دي، فیکټریانې دي. نو د دې دغه راټولول یا سبنبټ کول دومره زر په یو میاشت یا په 15 ورځو کې دا ماته پاسبل نه ښکاري او دا ډیر به سخت وي. خلک به ډیر مشکلاتو سره مخ شي، خلک به بیزتیانو سره مخ شي. نو د حکومت پاکستان نه، خصوصا د آرمی چیف نه، د وزیر اعظم نه، د صدر پاکستان نه زمونږ پر زوره دا مطالبه ده چې په دغه خپله فیصله باندې نظر رساني وکړي. افغانان چې څومره دلته کار کوي د هغې د ټولو کارخانې دي، ټیکسټایلز دي، میلونه دي، فیکټریانې دي. خو زه به یو ساده مثال تاته ووایم. ساده مثال، په دغه بورډ بازار کې ما سره 6,000 دوکانه دی. په 6,000 دوکانه کې پوه شولې 70% یا 75% ما سره افغانان دي، 25% ما سره پاکستاني ورونه او اقلیتي ورونه دي چې اقلیتي ورونه کې سکان او هندوان هم شته. صرف په بورډ بازار کې، دا نور خو پرېږده، په بورډ بازار کې ما سره یو بیکري ده، لالاجي بیکري په نامه باندې. د هغې لالاجي بیکري 2 غټې کارخانې دي چې په یو کارخانه کې 156 کسان کار کوي، چې په دغه 156 کسانو کې 3 کسه افغانان دي. بله کارخانه دی چې هغې کې 123 کسان کار کوي، چې په هغه 123 کې 13 کسان د هغوی افغانان دي، نو ټول پاکستاني ورونه دي. د دغې 2 کارخانو یوازې د ګیس بل 60 لک روپۍ دي جمع کړي دي. په هر مد کې، په پراپرټي کې، د ګاډي په حساب باندې، په بزنس په هغې باندې ټولو کې موږ لګیا یو ټیکس ورکوو، خو زمونږ په نامو باندې جمع کېږي نه. دغه زموږ کوم کاروبارونه یا کومې کارخانې یا کومې فیکټریانې چې دلته دي، دا ټول زموږ د خپله د پاکستاني ورونو په نوم باندې کړی دی، پوه شولې، د هغې په نامه باندې موږ جمع کوو.